د پښتونخوا صوبایي صدر زما کشر ورور ایمل خان، د شب قدر تحصیل په دې جرګه کې شریک او شامل زما قابل احترام مشرانو، زما رونو، زما کشرانو او زما ګلالو بچو، د ټولو ناول لومبه خو زه د ضلع د تنظیم شکریه ادا کوم، د تحصیل د تنظیم شکریه ادا کوم، د شب قدر د ټولو یونین کونسلو د تنظیمونو شکریه ادا کوم، او د یونین کونسلو سره سره چې کوم ستاسو دلته کې نور بنیادی یونټي دي او تنظیمونه دي په یونین کونسلو کې د کلو په سطح د هغه ټولو تنظیمي عہدهدارو ستاسو د ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. نن زه او ایمل خان دواړه ستاسو په خدمت کې حاضر شوي وو، حالانکه پارټۍ چې کومه فیصله کړې وه نو موږ دواړو ته بېلې بېلې ذموارۍ حواله کړې شوې وې. ما ته دا ذمواري حواله کړې شوې وه د دې ضلعو، ایمل خان ته د جنوبي اضلاع، خو چونکې چارسده ده، چارسده د مشرۍ کور دی، چارسده زمونږ پہچان دی، چارسده زمونږ بنیاد دی، چارسده زمونږ فخر دی، لہذا دا فیصله بیا موږ وکړه چې د چارسدې په دې خاوره څومره پروګرامونه او جرګې کېږي هغې ته به موږ دواړه رونه په شریکه ځو، هغې کې به موږ دواړه په شریکه حاضر یو. نو نن د شب قدر د تاریخي خاورې ته د شب قدر د تنظیمي مشرانو د ملګرو د جرګې ته ستاسو خدمت کې حاضر شوي وو، او د کوم غرض او کوم مقصد دپاره چې حاضر شوي یم هغه به مختصر ستاسو وړاندې بیان کړم. د نن نه څه وخت وړاندې پارټۍ دا فیصله وکړه د صوبې په سطح چې زمونږ کومه تنظیمي ډانچه ده او زمونږ کوم تنظیمونه دي دی سره رابطه مضبوطول دي، دا تنظیمونه مکمل کول دي، دا تنظیمونه فعال کول دي، او د هغې دپاره پکار دا دی چې د مرکز او د صوبې ټول ذموار ملګري د ټولې پښتونخوا مختلفو علاقو ته لاړ شي او د تنظیم د مضبوطیا او د پرمختګ دپاره، د پارټۍ د پرمختګ دپاره، د ملګرو د یووالي او د اتفاق دپاره، او بیا ولس ته د باچا خان پیغام د رسولو دپاره د خپلو مشرانو، د خپلو کشرانو، د خپلو رونو او د خپلو زلمو سره مونږه سلا وکړو، مشوره وکړو او جرګه وکړو. او نن هم د دغې سلا، مشورې او د جرګې دپاره ستاسو خدمت کې دلته مونږ حاضر شوي وو. اول خو دلته په راتګ په لار چې کوم ملګرو مونږ ته په خیرالي ووې استقبال یې وکړو، او بیا دلته په راتګ کومه مینه او کوم اخلاص مظاهره تاسو وکړه. زه په دواړه لاسه د شب قدر د عوامي نشتل پارټۍ مشرانو او ملګرو ته سلام پیش کوم او ستاسو ډېره ډېره شکریه ادا کوم. زه چې ګړۍ ته ګورم نو 20 منټه ریه، ځکه چې تقریبا سره پاسه 7 بانګونه شروع شي، او د دې په وجه کیدای شي تاسو نن د دې مرحلې نه بچ شئ چې کوم کې زه مختلف تنظیمي ملګري راپاسوم او هغې نه تپوس پوښتنه کوم او ځان پې پوه یم، ځکه چې د وخت کمې دی نو کیدای شي دغه خو ممکنه نه د وخت د کمي په وجه، خو زه به تاسو ته مختصرا دومره ووایم زما مشرانو او ملګرو چې تنظیم وایسته او د تنظیم ذمواري سره. د تنظیم 2 بنیادي ذمواري دي. یو ذمواري د تنظیم یعنی ستاسو دا ده چې تاسو به د خپلو علاقو نمایندګي کوئ، او په خپلو علاقو کې به تاسو د باچا خان د سوچ، د فکر، د نظریې او د سرې جنډې د سوچ او د فکر او د منشور پرچار کوئ. یعنی ولس ته به د خپلې پارټۍ منشور او د خپلې پارټۍ پیغام رسوئ.
او دویمه ذمواري ستاسو دا ده چې تاسو په خپلو خپلو علاقو کې د خپل وس مناسب غم خادي کوئ، تاڼه تحصیل به کوئ، او د وخت او د حالاتو مناسبت به اجتماعي او انفرادي خدمت کوئ. دا دوه بنیادی ذمواري دي د تنظیم. اوس که زما یو تنظیم دا دواړه ذموارۍ سرته رسوي په دې 10 یونین کونسلو کې غالبا ستاسو 10 یونین کونسل دي، 12 12 په تحصیل کې، په صوبایي حلقه کې ستاسو 9 یا 10 دي او په تحصیل کې 12 دي. په دې 12 یونین کونسلو کې چې کم یونین کونسل کې کم تنظیم دا دواړه ذموارۍ سرته رسوي، داغه نه د هیڅ تپوس پوښتنې ضرورت نشته. دغه تنظیم فعال دی، دغه تنظیم مکمل دی، دغه تنظیم کامیاب دی. خو چې کم تنظیم دا ذمواري سرته نه رسوي یا په دې حواله څه کمی دی یا څه مشکل دی، نو د نن جرګې بنیادي مقصد دا دی چې هغه تنظیمونه د ځان فعال کړي، هغه تنظیمونه د ځان تکړه کړي، او هغه تنظیمونه د خپل کوششونه شروع کړي، او که کوششونه شروع کړي نو بیا د خپل کوششونه تیز کړي. دویمه خبره ضروري ده نن جرګې په حواله دا ده چې پښتون د پښتنې دی، موږ د هغه هستو د خپو خاورې نه یو، موږ هغه خدای خدمتګارو تصور هم نشو کولی چې موږ هغه ستړي وکړو او هغه حد ته لاړ شو چې کوم حد ته هغوی تلو. دغه تصور هم موږ نشو کولی. خو دا یو خبره ضرور د هغې نه موږ زده کړه کولی شو چې باچا خان بابا د الله مغفرت نصیب کړي سره د ټولو خدای خدمتګارو، باچا خان بابا د انګریز غوندې قوت مقابله وکړه. باچا خان بابا او خدای خدمتګارو دا خاوره د انګریز د غلامۍ نه آزاده کړه. باچا خان بابا خدای خدمتګارو تحریک چلو او دا تحریک په نتیجه کې پښتنو له شعور ورکه، پښتنو له بیداري ورکه، پښتنو له اتفاق ورکه، پښتنو له بلکې د ټول قوم له ازادي ورکړه. نو باچا خان بابا سره نه ټوپکو نه دولتو نه ورسره مسله لښکرو، باچا خان بابا سره مینه وه، اخلاص و، خپل سوچ و، خپل فکر و، خپل نظریه وه، خپل تنظیم و سره، خپل کارکون و سره، خپل خدای خدمتګار و سره، او ټول عمر په دې خبره عمل کړی دی چې پښتون د پښتون دی. نو هغه ملنګ بابا ټول عمر کور په کور، کلی په کلی، اجره په اجره په خپل پښتون قام باندې جرګې کړې وې، او د دغه جرګو په نتیجه کې خدای خدمتګار تحریک کامیاب. مشرانو ملګرو، که موږ د خپل ستر مشر په دې یو خبره عمل وکړو نو د دې جرګې نیم نه سوا مقصد موږ حاصل کړو چې موږ په خپلو خپلو علاقو کې، په خپلو خپلو یونین کونسلو کې او په خپلو خپلو کلو کې موږ جرګې وکړو. موږ اول په خپلو ملګرو تپوس وکړو او بیا چې کوم خلک د پارټۍ د دایرې نه بهر دي بیا موږ په هغې باندې جرګې وکړو او موږ پښتانه قایله کړو او موږ پښتانه یو کړو. دا چې څومره ستړی نن کېږي، دا چې څومره ستړی په ټوله پښتونخوا صوبه کې نن شروع ده، دا د هغې بنیادي غرض او مقصد دی. او نن د دې لپاره ستاسو خدمت کې حاضر شوی یم. ایمل خان ډېره خوږه خبره وکړه او زما زړه خبره یې وکړه چې خپل ملګري یو کول غواړي او که خپل ملګرو کې څه خفګانونه یو هغه خفګانونه ختمول غواړي. زما په نظر په دې پارټۍ کې هر ملګری د عزت او د احترام قابل دی، خو بیا د ټولو نه عزت او احترام زما په نظر کې هغه ملګری قابل دی چې کوم یو دوه ملګري روغ کړي او کوم د یو دوه ملګرو روغه ورابلي او د باچا خان په دې کور کې اتفاق پیدا کړي. اکثر مونږ وایو چې دا مې پښتو ده،
نه کینم دا زما پښتو ده، نه منم دا زما پښتو ده، نه ځم ورسره دا زما پښتو ده. ډېر په معذرت دغه زمونږ اصلي پښتو نه ده، دغه زمونږ ناپوهتیا ده، دغه زمونږ انا ده، دغه زمونږ ضد دی. او ناپوهتیا انا او ضد پښتو نشي کېدلی. پښتو زما سره، پښتو زما سره جنډه ده، پښتو زما سره، پښتو زما د باچا خان بابا د سوچ او فکر دی، پښتو زما سره، پښتو زما استاد باچا خانی ده، پښتو زما استاد سره، پښتو زما استاد د دې پښتون قوم یووالي او اتفاق دی، پښتو زما استاد سره په دې پښتنې خاورې باندې د پښتنو اختیار دی، او پښتو زما استاد سره، پښتو زما استاد د پښتون د بچی روښانه مستقبل او د پښتون په خاوره د پښتون قام آبادي او وداني ده. دا زما پښتو ده او ستا پښتو ده. اوس مشرانو او ملګرو که دا پښتو مونږ خپله کړه او دې پښتو ته مونږ پښتو ووې، نو دا یاد ساتئ چې بیا دا جرګه، دا ناسته، دا اجلاس، دا میټینګ، دا چې تاسو دومره ستړی کړې ده، دا دومره کړاو کړې ده، دومره خواري کړې ده، د دې دومره فایده ده چې زه او تاسو یې تصور هم نشو کولی. او که خدای مکه الله مکه مونږ دغه نورو خبرو ته خپله پښتو وې، نو بیا که هر څومره ممکن وو او هر څومره جرګې وکړو او هر څومره مشورې وکړو، خو بیا هیڅ قسمه هغه فایده نه لري. نو په دې وجه پارټۍ دا فیصله کړې وه چې مونږ به په ټوله پښتونخوا کې دا ستړی کوو، دا کوششونه به کوو. نن زه دې له هم راغلی چې زه د مرکزي د تنظیم د اړخه او د صوبې د تنظیم د اړخه شبقدر تحصیل ټولو ملګرو مشرانو له دا تسلي درکړم چې دا کومه جرګه او دا کوم پیغام د مونږ راوړی دی چې ملا وتړئ، راپاسئ، په دې عمل شروع کې او دې تسلی له او دې یقین دهانۍ له دله راغلي یو چې دلته کې د ملګرو اختلاف ختمولو دپاره، دلته کې ولس ته د باچا خان پیغام رسولو دپاره، دلته د پښتنو د اتفاق پیدا کولو دپاره تاسو کم قدم پورته کوئ. زه وایم مل خان به درسره اوږه په اوږه، څنګ په څنګ، قدم په قدم باندې انشاءالله په دغه سفر کې یو. ما د دې نه مخکې هغه ورځ د هغې تحصیل او د هغې حلقې په چارسده کې چې کومه جرګه شوې وه، هلته هم دا خبره کړې وه او نن به هم زه دا خبره وکړم دلته په شبقدر تحصیل کې چې په دې حواله د ضلع تنظیم او د تحصیل تنظیم څومره هم ستړی کوي، ستاسو ذمواري ده، د تحصیل او د ضلع ذمواري ده، خو زمونږ هم ذمواري ده. او د دې خبرې مونږ ته احساس دی چې تاسو به خپله ذمواري سرته نه رسوئ، مونږ به خپله ذمواري سرته رسوو. مونږ هم پکار دی چې مونږ هم په دې کوششونو کې تاسو سره شریک او شامل شو. او دا وخت او حالات داسې دي مشرانو او ملګرو چې بغیر د دې نه بله لار نشته. ایمل خان خبره وکړه د افغانستان د حالاتو په حواله او هغه خبره ډېره تفصیلي وه، هغې کې کم از کم په نننۍ ورځ په دې موقع مزید د نورې خبرې کولو گنجایش نشته. اوس چې څنګه حالات مخې ته راځي او څنګه حالات واضحه کېږي، نو پارټي به کینی او پارټي به صلاح کوي او مشوره به کوي. خو بلکل هغه دا خبره ټیک وکړه چې که د دې نه مخکې مونږ خبره کړې ده، نو مونږ د فرد خبره نه ده کړې، مونږ د قام خبره کړې ده. د دې نه مخکې هم که مونږ خبره کړې ده، نو مونږ د فریق په حیثیت خبره نه ده کړې، مونږ په هغه خاوره باندې د امن، د استحکام او د ترقۍ او د ودانۍ دپاره خبره کړې ده. او که 40 کاله مخکې د باچا خان بابا خبره خدای دې منلې وې چې باچا خان بابا ورته ووایي چې پردي جنګ ته مه دانګئ، که 40 کاله مخکې د باچا خان بابا خبره دې منلې وې، نو دا دومره وینه به نه تویېده د بې ګناه خلکو. نو الله دې کي چې د 40 کاله د دې دومره قربانو او د تباهۍ نه پس کم از کم احساس اوس پیدا شي چې جنگ د مسئلې حل نه دی. په جنگ کامونه جوړیږي نه، په جنگ کامونه بربادیږي. حل سیاسی دی، حل جرګه ده، حل ناسته ده. او الله دې کي
چې په یو سیاسي حل د یو لوی جرګې په نتیجه کې خدای په افغانستان کې امن راولي او دا هغه امن په نتیجه کې الله تعالی زمونږ هم دلته امن نصیب کړي. مونږه فکرمند یو ځکه چې یو ګاونډي اسلامي ملک دی، په ډېر لوی تعداد کې پکې پښتانه آباد دي. مونږ د هغې خپل مسلمانانو وروڼه د هغې پښتنو وروڼه مونږ ځان لا توقع نه شو. او بله بنیادي وجه دا ده چې هغه کور آبادي نو دا کور هم وداني، چې هلته امني نو دلته امني. نو لہذا زه د افغانستان د بچي دپاره هم امن غواړم، زه د پاکستان د بچي دپاره هم امن غواړم. زه د افغانستان وداني او ترقیم غواړم، زه د پاکستان وداني او ترقیم غواړم. او دا دواړه خبرې د یو بل سره تړلې دي. او چې دا د یو بل سره تړلې دي نو موږ په دې کې یو کردار ادا کولی شو. زموږ مشرانو په دې کې یو کردار ادا کړی دی. زموږ د مشرانو د سوچ او فکر او نظریه په دې حواله موږ سره یو لوی اساسه ده. او نن هم زه دا ګڼم چې زموږ د ټولو په دې کې یو ډېر لوی اهم کردار جوړیږي. خو ظاهره خبره دا ده چې افغانستان کې دننه د هغه زموږ مشران او زموږ وروڼه یو بل برداشت کی، یو بل سره تعاون وکړي، نو ظاهره خبره دا ده چې هغه به د هغې دپاره هم اسانتیا پیدا شي او زموږ دپاره به همغه اسانتیا پیدا کړي. او بیا که زه د خپل ملک خبره وکړم په دې پاتې یو اتو منټو کې، نو دلته هم موږ ته ډېر ضرورت دی. دې وخت کې ضرورت دی ما او تا ته چې موږ د خپل ولس سره ودرېږو. دې وخت کې ضرورت دی ما او تا ته چې موږ د خپل ولس سره مرسته وکړو. ځکه چې دې حالاتو ته وګورئ، دا د شبقدر بازار چې روزانه خلک دې ته راځي سودا لپاره، 15 کاله مخکې چې به یو سړی راته په دې بازار کې به سودا کوله او په جیب کې به 1000 یا 1500 روپۍ پرتې وې، هغه به څومره سودا کور ته وړله. او نن چې یو سړی په دې نوې پاکستان کې راځي او مکمره پیسې وړي، نو نن کور ته څومره سودا وړلی شي. نن دا تاسو نه تپوس کوم چې نن چینی کم ځای ته ورسېده، نن د وړو قیمتونه کم ځای ته ورسېدل، نن د بجلی قیمت چرته ورسېد، نن ګیس څومره ګران شو، نن بجلی څومره ګرانه شوه، نن تیل څومره ګران شو. د ګرانۍ او د مهنګایۍ یو طوفان دی. او دا چې کوم نن وزیر اعظم دی، دې وزیر اعظم به وي چې څومره ګراني سیوا شي، د دې مطلب دا دی چې بره په کرسۍ سړی چې کوم ناست دی هغه نااهله دی، هغه بېوقوفه دی، هغه نه پوهېږي. نو چې نن ګرانۍ ته ګورم او د دا خبره یادوم، نو زما په خیال بیا خو د پاکستان په تاریخ کې د دومره نااهله او بېوقوفه حکمران د پاکستان په تاریخ کې بل نه پاتې شو. د دومره نااهله او بېوقوفه حکمران نه دی پاتې شوی. ځکه چې یو حکمران هم په 3 کاله کې 14,000 اربه روپۍ قرضه نه راغشتي. هغه ورځ ما 4 صدې کې خبره وکړه، اخباراتو بیان ولګو، وی 14 اربه روپۍ قرضه، 14 اربه نه 14,000 اربه روپۍ قرضه. مونږ خو 15 کاله اور ته مخامخ، مونږ خو 15 کاله حکومت کم او جهاد ډېر کړی دی. او بیا په تاسو چې کومې سختۍ تېرې شوي دي هغه خو تاسو ته پته ده. مونږ حکومت نه مونږ جهاد کړی دی، په مونږ سیلابونه راغلي دي، په مونږ خودکار حملې شوي دي، مونږ د شهیدانو جنازې اوچتې کړي دي. خو شکر الحمدلله چې د پښتونخوا صوبې څومره خدمت هم په هغه وخت کړی دی، په قرض هم نه دی کړی، د پښتنو په مال هم کړی دی او د پښتنو مال هم خپلې صوبې ته راوړی دی. نن زه قرضه علم، زه ملک چلوم. نن د IMF پیسې راوړم، ملک پې چلوم او بیا د IMF شرایط منم. IMF وایي بجلی ګرانه کړه، زه وایم تابعدار سے بجلی مې ګرانه کړه. IMF وایي گیس ګران کا، زه وایم چې ګیس مې ګران کا. IMF وایي غریب سړي له چې کم سبسډي ورکړې ده، یعنی مراد دې ورکړي دي، دا واپس واله. زه وایم بالکل صاحب، زه تابعدار، زه واپس علم. نو دې سړي ته زه وایم چې یاره ورا ته دا مونږ ته ووایه
چې ته د IMF وزیر اعظم او که ته د پاکستان وزیر اعظم ته به د پاکستان د ولس مرسته کوې او که ته به د IMF مرسته کوې او که ته د پاکستان د ولس مرسته نه کوې او ته د IMF مرسته کوې او دا حالات ستا نو بیا دا یقیني واره چې که مونږ ټولو خپلې ذمهواري سرته ورسوله او مونږ خپل پیغام ورسته رسولو کې کامیاب شو او مونږ پښتون قوم یو کړی شو نو بیا د IMF د وزیر اعظم ته ویما چې بل ځل دې رانه پیریان هم نشي بچ کولی بیا د پیریانو ووټ دې مروړه د انسانانو دې مروړه خو بیا به دې هم حکومت نصیب نشي دا څه قسمه حالات دي نن دا کوم ځای ته ملک ورسېد 1 کروڑ نوکرو کې شبکه درته څو راغلی 50 لکه کورونو کې شبکه در کې څو کورونه یې جوړ کړل دله او بیا نوکریو کور خو لا پرېږده خدای وله داسې ښکلې وزیران ورکړي دي هر یو چې خبره کوي ګلونه دوړی هر یو چې خبره کوي ګلونه دوړی داسې ګلونه دوړی چې داسې ګلونه د پاکستان په یو باغیچې کې څه چې د دنیا په یو باغیچه کې نه میلاویږي هغه ورځ هغه یو چې خوله کولاو کړه ما د هغې نه مخکې په اسمبلی کې تقریر وکړ ما وی زما په صوبه کې زما صوبې له د بجلی منافع نه مه ورکوې زما صوبې له د بجلی منافع راکې ما وی زما یونیورسټو له پیسې نه راکوې زما صوبې له د یونیورسټو له پیسې راکې ما وی مال زما په اوبو حق نه راکوې ما له په اوبو حق راکې ما له په بجلی حق نه راکوې زما صوبې له د بجلی باندې حق پل راکې ما دا خبرې وکړې یو راپسې بل راپاڅېد هغه وي پښتونخوا وي پښتونخوا کې خو د سړانو بېروزګاره سړي نشته وی پښتونخوا کې بېروزګاره نشته وی پښتونخوا کې کچه کور نشته وی پښتونخوا کې غریب نشته او غریبي نشته واره د دې نه لویه خندا بله کیدی شي نو دغه وزیر ته یې ویم چې دا کومه خندا نن کې واوره په پښتونخوا کې کچه کورونه هم شته پښتونخوا کې بېروزګار هم شته پښتونخوا کې غریبي هم شته او عمده بېروزګار او دا غریبه به د دې کرسۍ نه لاندې هغه راغورځوي که خیر انشاءالله روان الیکشن کې نو مشرانو او ملګرو دغه غرض او مقصد یو خوا چې په پارټۍ کې دننه د بعضې ملګرو خپل مشکلاتو ته ګورو بیا د تس نس ولس ته ګورو بیا د دې خطې مشکلاتو ته ګورو په دې خپل ګاونډ کې د لوی تکلیف ته ګورو او بیا په دې خپل ملک کې دا خپل تکلیفات او مشکلات ګورو نو ځکه دا خبره نور هم ضروري شي چې څه زموږ تاریخ دی پکار دی چې موږ هغه کردار ادا کړو ټول عمر په داسې ازمایښتونو کې که هر څوک ناست دي او هر څوک خاموشه پاتې شوي دي خو خدای خدمتګار او د خدای خدمتګارو بچي نه ناست دي او نه خاموشه پاتې شوي دي نو 3 کاله ما هم ډېره ناسته وکړه یو کال خو مې چې څومره ولاړه وکړه مې په PDM کې ولاړه وکړه نو اوس دې جرګې له راغلي یو دله چې دا پاتې وخت دی نو انشاءالله دا به په شریکه حرکت کو جرګې به کوو کوشش به کوو خواري به کوو دا تنظیمونه به مکمل کوو دا به مضبوطو دا اختلافات به ختمو او بیا د هغې نه پس به انشاءالله ولس کې خوریږو په ولس کې به خپلې جرګې کوو که خیر انشاءالله زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم دا د حاضرۍ دا کومه مرحله او د تپوس پوښتنې چې نن ونه شوه د دې کمیټې د اکتوبر پورې له خیره ډیوټي لګېدلې ده نو که نن
نن پرچه ملتوي شوه نو ان شاء الله اکتوبر پورې به دا پرچه دوباره ورکوي که خیر ان شاء الله دغه پرچې په بانه به کم از کم زه دوباره ستاسو خدمت کې حاضر شم چې کله ضلع او تحصیل مناسب ګڼي او کله بیا تنظیمي جرګه کوي څه وخت پس چې تاسو خپله ستړی وکړئ بیا به دي حکم وکړي بیا به دي ووایي بیا به موږ دواړه انشاءالله رونه شریک راشو ستاسو خدمت کې به که خیر حاضر شو خو د نن دپاره ستاسو یو ځلې بیا ډېره ډېره شکریه ادا کوم ډېره ډېره مهرباني ستاسو ډېر خوشحاله شوم چې نن مې د شب قدر خپل سپینګیري مشران ولیدل ډېر خوشحاله شوم چې نن مې د شب قدر خپل زلمي او خپل رونو او خپل کشران ولیدل او چې کومه جذبه مې ولیدله